زمونږ د زندګۍ نه سکند ټکۍ تیریږي، ګنټه، ورځ، شپه، هفته، میاشت، کال، دا چې اوزي کنه نو موږ ورو ورو مرګ ته نږدې کیږو. مثلا زما لیکل شوی دی 50 سال، نو چې یو ورځ تیره شوه بس دا 13 شو زه مرګ ته او قبر ته نږدې شوم. او حال څه دی چې هېڅ تیاري نشته د مرګ، د قبر هېڅ تیاري نشته. دا یقیني خبره ده، دا نه چې دا فلانې د عاجزۍ په بنیاد لګیا دی، دا حقیقت دی چې زموږ د مرګ تیاري نشته. او چې کله کال تیر شي نو موږ د کال په تیرېدو باندې خوشحالي مناوو جي، کیک کټ کو، یو بل ته جي مبارکباد ورکو. نو د الله بنده د عقل په بنیاد تو غور وکړه چې ته خو قبر ته نږدې شوې، مرګ ته نږدې شوې، نو په دې باندې خوشحالي پکار ده کو غم پکار دی؟ ته دا غور وکړه چې ما په دې تیر شوي کال کې څومره نیک عمل کړي دي، څومره مې بد عمل کړي دي. خو بیا په مبارکباد هم ورکو. علماو لیکلي دي سالګره مناو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زندګۍ کې، د صحابو په زندګۍ کې د سالګرې هیڅ قسم څه ثبوت نشته، بلکې هغوی به نورم فکرمند شو چې دا خو زه قبر ته نږدې شوم. د سالګرې معنی دا ده چې یو کال د زندګۍ نه کټ، سالګره پرېوتو، سال مرګ ته نږدې شو. بدې معنی خوشحالي نه، مزید د مرګ تیارې پکار دی، مزید نوې عزم پکار دی چې را روان کال به ان شاء الله العزیز زه داسې اعمال کوم چې په تیر کال کې ما نه د غفلت په وجه پاتې شوي. موز به نه قضا کومه، دروغ به نه ویمه، دوکه به نه ورکومه، پردې حق به نه وامه، چې دا عزایم وکړو. نوې کال سره نوې عزم پکار دی. او په تیر کال باندې استغفار، توبه. حدیث مفهوم داسې دی چې کله انسان توبه وباسي، بیا خصوصا نوجوان چې وي توبه وباسي، نو په اسمان کې چراغا بل شي. فرشته تپوس کوي چې نن خو ډیر زیات ښکلی ماحول دی، چې څه چل دی؟ نو رب ذوالجلال د طرف نه به ورته وفرمایلی شي، مفهوم حدیث داسې دی چې نن زما یو بنده ما سره روغه کړې ده، توبه یې وښکې ده او زه نن ډیر خوشحاله یم. نو سم خیال دی چې نن ورته په شریکه توبه وباسو چې الله رانه خوشحاله شي چې زمونږ دپاره هم دا خبره وکړي چې نن ما نه یو بنده توبه یې وښکې ده او زه ترې راضي شوم. د زړه د اخلاص نه د کال د ختمېدو ورځې دي، نو توبه وباسو. د زړه د اخلاص نه یو بل معاف کو. کمزوریان یې مونږ کې شته، کله ژبه غلطه استعمال، کله لاس غلط استعمال، کله چا پسې خبرې کول. ما خو د الله رضا دپاره ټول معاف کړی. تاسو نه امیدوار یم چې تاسو ما معاف کړئ. انسان دی چا په حق کې مې خبرې کړي نو ما معاف کړئ، ما معاف کړی د الله رضا لپاره. آینده دپاره دا عزم وکړو چې بھائی ژبه به صحیح استعمالو، غیبت به نه کوو، لږ د یو بل قدر احترام، ذاتیاتو ته به نه ځو. اختلاف رای حق شته د هر چا، خو ذاتیاتو ته به نه ځو. الله رب